الله محبت د روزدار سره ګوره. الله کریم پیغمبر فرمای ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. د روزدار د خلې نه چې کومه بدبوی راځي د دوانو جهانو سردار او امام فرمای الله تعالی ته د مشک او د عنبرو نه زیاته خوښه ده. وایي سبحان الله. موسی علیه السلام ته الله کریم فرمایل چې راشه تورات دله درکومه او یو میاشت به ما سره تیره کړي. موسی علیه السلام چې یو میاشت تیره کا نو پیغمبران دي یو میاشت روژه ونیوله. چې روژه ونیوله نو چې میاشت پوره شوه نو د خولې مبارکې نه بدبوی شروع شو د روژې. الله کریم ورته څه فرمایي وایي ای کلیم الله وایي دا بدبوی خو زما ډېر زیات خوښ دی. وایي اوس خو دې نه پرېږدم، اوس به نه ځې 10 ورځې به نورې هم تېرې او 10 روژې به هم نورې نیسې ورته. الله ته دومره خوښ دی. اوس د دې څه مطلب دی؟ شیخ زکریا رحمت الله علیه فرمای ډېرو خلکو توجیهات کړي دي. یو به دا وي چې قیامت په ورځ کله دی راپاسېږي نو خولې نه به د مشک او عنبرو خوشبویي خیږي. الله یا به الله تعالی د دې بدل کې اجر او ثواب ورکړي. شیخ زکریا رحمت الله علیه فرمایي وایي زما دا توجیه خوښه ده، دا معنی مې خوښه ده چې خپل محبوب چې د چا محبوب وي د هغه خراب اداګانې د هغې بدې اداګانې د خپل محبوب خوښ وي، د هغه کنځلې م ورته خوښېږي، د هغه څپېړه م ورته خوند ورکوي، د هغې بدې ردې م ورته خوند ورکوي. دا روژهدار د الله تعالی محبوب دی. دی به قیامت په ورځ را رواني همدقه رنګې بدبوی به د خولې نه راځي خو الله تعالی پته به د مشکو د عنبرو نه زیات خوښي وي.